په ذهنونو کې هم دا خبره خشديده کینی. د دې اصل وجه خدا وا چې حلال حرام اول یا حرام حلال اول ډول یو شانته ګناه ده. لکه مثلا یو شی الله تعالی حرام کړی دی او تی حلالای یا حلال غني او خوري، لکه مثلا بدکاری شو، غلا شو، سود شو، موږ سود کوو ټول الله تعالی دې موږ بچ کړي دي سود، موږ ټول معاشره په سود کې داسې انخته ده او الله تعالی حرام کړی او موږ سود کوو. نو یو د سود کولو یا د سود خوړلو د ګناه ده، غټه ګناه ده، وړه ګناه نه ده، غټه ګناه ده. یا مونږ نه کول یا غیبت کول یا نور دروغ ویل وغیرہ دا خو یو ګناه شو. خو کداکه ګناه مونږ ورته بهانه جوړی کو، هیله ورته جوړی کو، هیله وای بهانه تا لار جوړول، بند لار کې سورې کول، لار جوړول، نو دې باندې الله تعالی ډیر زیات خپکی. لکه چې فارسی کې مشهور متل ده چې عذر ګناه بدتر از ګناه. عذر د ګناه چې کوم ده دا د ګناه نه ډیره بدتر ده. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په د باندې انتهایی بد او ډیر زیات خپه شو چې یو کار غلط کوي او بل غلط کار لپاره جوازونه جوړي یا حلال ورته وایي. ډیر ګناهونه داسې دي چې موږ کوو خو موږ زړه کې یا پاکیدی کې خبره نه وي چې موږ دا کوو. لکه مثلا یو سړی ګیره خړی هغه ځکه دا پوېږي چې دا بدکار کوم نو د ګناه خو د ګیری خیال ده. خو که سړی هغه ته جواز جوړي او ورته خوایي او حلال حرامي نو په دې باندې الله تعالی ډیر زیات ناراضه کیږي. او د دې واقع هم دي زمونږ په دې امت کې هم ډیر زیات دي. ټول نغټه واقعیا خو د امدی بنی اسرائیل وا چې دې لپاره بهانه جوړه کړ. دا کارونه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو کې او دین علاوه د قران کریم په نور آیاتونو کې هم شته. لکه مثلا موږ تاسو چې کوم کوو بدوی معافی بعضی مسئلے د اختلافی یا اختلافی مسئلے کوشش کوو چې چړونه خو کله کله خبره واضح کیږي نه، هغه به سړی بیان نه کینو انسان خپل ځانم بیا ملامت ښکاری د الله په نس باندې. الله دې موږ تاسو د یو بل سره د خفګان نه بچ کړي. موږ حلاله کوو کما خزه چې طلاق شي پدری طلاقونو باندې هغه ته موږ یو بهانه جوړ کړی دا حیله چې ورته حلاله وای، بل سړی ته په نکاح کې ورکو او دا کار بدقسمتی زمونږ دا چې عالمان مولایانی کوي. عالم ورته نشو ویل پېښور مولایانی کوي دا کار. په مدرسې کې طالبانی یا کوئی مولا ورته فخ کی چې الله بس سره نکاح وکا نو کبد کار کړی وي نو خاوند کړی دی او که غلط کار کړی وي نو خاوند کړی دی نو سزا یې خزه ته ملاوي شي. او هغه لپاره شرط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خدای دی چې کله یو زنانه طلاق شوا پدری طلاقون سره پیا طلاق باین وشو او دې بل سړی نکاح کړه نو هغه سړی امر پوری نکاح نشي ور کولای تر څو پوری چې هغه سره جما نشي پرواله نه شوی. نو دلته اوس چې د وخت لپاره دا جایز کی نو بیا نکاح وکي شپه دوش په دریش په وغیرہ ساتو نتیری کی او بیا مخکینه منصوبه جوړ کړی شي چې بیا به طلاق ورکی او بیا به دا جایز ده خلک کوي. عام طور باندې حلال وي. حلال کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې لعن الله المحلل، الله تعالی لعنت کړی دی په هغه چا باندې چې هغه حلاله کوي او په هغه چا باندې چې هغه چا د پاره حلاله کوي. یعنی دا حلاله کون کې او څوک چې دا کار ور باندې کوي بل ټول باندې الله حلاله کړی دا په دې سره خزه جایزه کیږي نه. خو موږ ځاته جواز جوړ کړی او کوي او کو شو کې کو فقط په فند کو. بهر حال به نور اختلافي مسلې دي. همدارنګه زموږ تاسو معاشره کې حیله اسقاط وا پس بیا دي مشرانو ترن سبا نشته ډیر خو بهرال مړې بوشو دایره کې بدا مليان طالبان بکین اصل او هغه ویلي چې مونږ دې لپاره یو حیله کوو حیله او دا بهرال زموږ د فقہ کتابونو کې د لیکلي دي شامی وغیرہ کې چې مثلا د سړینا منځونه روزي قضا شي او د هغه مونږ اوس فدیه ورکو او فدیه کیږي یو لک یا 2 لک یا اندازه لزر شزر هډه ده او سړی غریب دی دومره وسی نشته. نو اول شرط ورته دا چې قرضه دی واخلي دا ټول نه جایز دی ځکه چې هغه مړ شو د میراث خو د وارثانو د وارثانو نه د خوخه قرضه دی واخلي اصل د دنه د مړ شوی دی. خو بهرال
الته هله کول دي الته بیا ځانته شعر او کول دي نو هغه بیا هله کو چې مثلا 15000 روپۍ د قرض واغسته او 15000 په یو دسمال کې یا په لفافه کې واچو او دا څنګه واته کسان غیر چاپیر کین نو زه په هغه باندې لاس کې دا چې ما ته وبخلې هغه وي ته وبخلې ما قبول کړیاو بیا بابل ته وي ما ته وبخلې ما قبول کړلې او ما ته وبخلې دا بل دا سره روان شي دا بشي کرونا زکه چې 15000 روپۍ دي ما ته وبخلې نو ایک نسبت 10 شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی فرمایي چې یو نیکی یا یو روپۍ په لاسو بدل ده نو 15000 روپۍ چې ما د تور کې نو ضرب 10 شو نو 50000 شو او د چې د تور کې نو ضرب 10 شو نو هغه تقریبا 5 لک شو او د تور کې ضرب 10 شو هغه تقریبا داسې ورپسې ز نو دنه کورونه جوړ شوي اوس دا کورونه دي خلکو ته ورکا نو د ټول ګناهونه به معاف شي کومندونه دي کدا شي ویم خیر دی او کروجی دي کدا شي ویم خیر دی او کا بل چا سره زیاته کړیم خیر دی او کا حق وهلیم خیر دی د توي حیله اسقاط بکدا نومي ور کړی دی حیله اسقاط ني حرام حلال ول په حلال ذریعہ سره دا څنګه په معاشرو کې ارڅ کی او ډیر آسان دی ونن سبا کافیه ده پوره کم شي دي او دا نن کې زموږ معاشره کې یو بل حیله هم ده چې هغه ته قضای عمری وای د جمعې د رمضان اخر جمعې کې ټول عمر منځونه د قضاوی نو خیر دی خو د اخر جمعې ماسپخین نه بعد مازدیګر نمخ کې یو څو رکعات منځونه وکړه نو چې څومره ګناونه دي کړی دا ټول معاف شول او نو مې ورکړل د قضای عمری دا موږ د حیله جوړو نو الله تعالی په دې باندې انتهایی زیات ناراضه کی دا کار باقاعده د يهوديانو اولم کړو اوسم کوي او غین موږ کې دا رغلی دی کو ابن ماجه کې روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله دی يهوديان هلاک کی چې دای باندې چربي حرام کړل الله چربي به حرام کړی او مخکې راځي سورہ مائده کې راغی تفصیل دی ان شاء الله کله تعالی موږ وروره سي تاسو ووري نو دای به هغه پګلاو کړ وړي به ته جوړ کو یا به ته نور شلنه جوړ کړ چې کما او بیا به د کشتیانو وغیرہ باندې لګول او بیا به ویلي چې الله خو چربي حرام کړی دنو نو دا شیخ نه حرام کړي یعنی حرام د لپاره جواز جوړول همدارنګي ورونو عزتمند او قابل احترام ورونو تاسو قران ته ناصیه تاسو قابل احترام یې زما خبره ضروری نه ده چې سړی اومني البته تحقیق خامخا ضروری ده په کار چې سړی تحقیق وکړي تاسو الحمدلله کتابونه شته نیټ شته وسایل ټول شته دي خو تاسو لګ یو 15 منټه ورځې ټایم ورته ورکړئ دا مونږ چې کوم بانکونو کې سود کوو دا مونږ حلال کړی او د غټو علماء کرام هغه پرچې ورسره چې دا حلال دی حلال دی بالکل نه حلال کل قرض جر نفعا فهو ربا وسان رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله کړی دا چې هر قرض چې ګټه راکاږي دا حرام ده او موږ بالکل خپل غټ علماء نمونه نه خلم تاسو ته پته هغه ورسره همدارنګه انشورنس حرام ده او موږ حلال کړی ځان د پاره د بیمه زندگی چې کوموي د ګاډ انشورنس کاروبار انشورنس وغیرہ دا ټول حرام ده همدارنګه زمونږ دا انعامي باندونه دا حرام دي بلکې هغه کې ډبل حرمت ته هم جواری دا او هم سود ده پکې سود هم دا او جواری هم ده پکې هغه حلال ده موږ حلال کړی او غټو مولایانو علماء اصل کې موږ دلته یو غلطي کوو هغه ډېره خطرناکه غلطي ده هغه باندې تاسو ځان پوي کوي وینایم ګرانه ده او منل خو یقینا تاسو لپاره ګرانه ده خو تاسو خپل تحقیق وکړئ موږ په عالم باندې اعتماد کوو دا غلط کار کوو عالم باندې اعتماد کوو او ډېر غټ عالم ده هغه غټ مولا ده هغه غټ ده نه کله علم خبره شي کنه علم نو علم شیطان سره مشته جنت په خپل سترګو لیدل آدم علی السلام واقعي په خپل سترګو لیدل داغه پیدایش لیدل دا هر څه خبر ده په قران باندې پويږي په دینی مدرسو کې ټول نډېر مدرسې دا په امریکای کې دی يهوديانو ذریعہ سره پړاول ورته کی نو ملګری د تاسو د پولیس کلونی سره نږدې اوسېږي هغه په ام آی کې وو فوج کې آرمي کې هغه وایي چې موږ حسن ابدال کې یو مولا سیمونی وو چې ما په خپل لاسه الحمدلله موږ لیدل هم هغه 26 سال هغه نو کړی او امامت کړو 26 کال هغه هندو
سره مسلمانم نو قرآن خو احادیث ویلي شل خبره کوا اخري کې یو لکه یو ورتاو کا یو لطیفه به درته وایم بیا تاسو ان شاء الله آسان سره پوښي و یو چا شیطان ته ویلي چې ته د خلق ولې دوکه کوي دا خو ظلم کوي وای ما څه کړی ما هیڅ نه دي کړی نو دا ټول خلک ته دوکه کړی دي وای څه خو فقط دومره کار کوم یو حلوایی دکان سره ولاړو نو حلوایی دکان ته ناوته هغه د حلوانه یا هغه باتی چې جوړ کړی وي د چینی هغه کې داسې ګوته ورته کړو په دیوال باندې و مخله وای بس دومره کار کوم بس نو هغه باندې مچان کې نستل مچانو بس چرمخې راغله دا مچ چپکلی چې کوم ورته وایي هغه ور باندې ټوپ کړو الته په شو ولاړو په هغه ور ټوپ کړو الته گاګ راغله هغه سره سپیو په شو ور ټوپ کړو نو چې دا په شو نه ولا دا په شو د حلوایی ولا هغه سره وګد سمسا او غیر اخلاص کړو دا سپیو په سر باندې مړ کو نو د سپی مالک تر منچا راغستو دا حلوایی وښتو نو هغه شیطان ورته چې دې کې زما څه ګناه ده ما خو دومره کار کړو نو داخل پدی پویږي چې دومره کار کوو نو کار خپل کیږي بیا نور بیا خپل کیږي نو موږ اعتماد وکړو په علم خبره نه ده خبره د هدایت ته اخنس بن شریک څومره لوی عالم بلام ابن باعور څومره لوی عالم لوی عالمانو د يهوديانو هم دا غلنګ دي عیسایانو کې لوی عالمانو اصل خبره د هدایت ته اصل خبره د هدایت ته الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې انک لا تهدي من احببت ته هدایت نشي کولای چې څوک دې خوښي ولكن الله يهدي لیکن الله هدایت کوي چې دا خوښ شي الله هدایت کوي چې دا خوښ شي هم دا موږ د خطبو کې وایو او هم دا غرنګ هر جمعې کې وایو ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له چاته الله هدایت کوي هغه گمراه کیږي نه بیا نو دیو جن اعتماد په هغه چا باندې پکار وی چې هغه د ګنا نه پاک وي دا د اصولي خبره ده تاسو زده کوي ان شاء الله چې رب کوي تاسو باندې ګډوډيږي ان شاء الله چې نه ګډوډيږي اعتماد په هغه چا پاک وي هغه کیږي چې د ګنا نه پاک وي نو دا دنیا کې یو کس ته چې هغه ګنا نه پاک وي چې هغه ته پیغمبر وایي نبی رسول او موږ د پر اخره پیغمبر چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس په دې هر کار کې اعتماد کوو چې ګناه نه پاک ده الله ویلی دا معصوم ده ما پاک ساتل ها رسول کی صحابه کرام تابعین تبع تابعین رضا علماء اوس په دې خلک دي موږ به د اغه دومره تحقیق خامخا کوو چې تا دا کوم خبر وکړه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې رسیدلې ده او کنه ده کچری رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسیدلی نو سمعنا واطعنا یا امننا وصدقنا نو منو به مو احترام بهم کوو د احسان بهم منو دغه تاسو ته یو خیر خبر را ورسوله خو که هر عالم خبره موږ منو په عالمانو کې دو قسم علما رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دي علماء حق علماء سوء علماء حق علماء سوء زه علماء کرامو بدینه بیانوم دا علماء کرام نه موږ تاسو ته نه نه د قرآن کریم به موږ نه زده کولای خو پہچان پکې ضروری ده بیا وغنه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره حجرات کی تاسو یاد دي یو صحابي راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ یا رسول الله هغه خلق راوتی وزي مرکولم دا تاسو له واقعو غوړه ټول کې سبب کنه حال دا دی چې هغه خلق راوتی وو دیته زکات ورکاو او دلته رسول الله صلی الله علیه و یری دوه غینا هغه سره مخکې بدی تیر شي و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ چې هغه راوتی وو د مرد پسې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر غصه شو او اعلان وکړ چې ورزور پسې او چې زکات نه ورکوي جهاد باندې کوي دا غیغه خلق دل تراغل و یا رسول الله دا سره موږ راو تخدو پته نه لګي چې ولې راو تخدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایل په سوره حجرات کې او زموږ لپاره ده کنه تاسو خپل سوچ وکړئ و ان جاءکم فاسق بنبأ کچيري تاسو تراشي او سړی په خبر سره فتبینوا نو تحقیق کوي کنه داسې کارونه محمد الله سنوزي چې خبر بنئ او نقصان به درته ورسي نو دا تحقیق کول به نن سبا ډېر آسان ده الحمدلله تاسو ټول تعلیم یافته خلک آسان سره لایبرریان ټول دومره ورته کمپیوټر دومره ورته موبایل تراغلي
او هر قسم سره تحقیق او تصدیق کولای شي دو طرفه مطالعه خامخا کوي یو سره وای اشتا بل وای نشتا نو دواړو طرفونو ته سره مطالعه کوي بیا سړي د پته لګي چې چا خبره صحیح ده او د چا خبره غلطه ده بهر حال دا غهیلوا چې د کړیوانو الله تعالی او نبی زګانه او غور نه جوړ کړي نبی الله تعالی ماډل چې ویلي کړی د وخت کم دی یو په دغه بل وای مزمونګه د ګناهونه الله دې موږ معاف کړي الله دې موږ معاف کړي الکه په مدرسې تعمیر زکات کیږي کنه کیږي نه کیږي وزاوده د جایز کولای نشو اگر کدی کې اختلاف دی خو زه اول کیسه بیانوم مثلا نه بیانوم نه کیږي اوس بسکو د خلکو زکات ور کوي نو دې د پاره شرط رسول الله صلی الله علیه وسلم تملیک خود ده چې دا به یو غریب په لاس کې واخلي ملکیت بو واخلي ملکیت بو واخلي خدا غریب د طالب وغیرہ کوم چې مدرسې کې وي دا به کوئی کړلې شي چې کله ته د زکات واخلي نو بیا به مدرسې ته ورکی بقاعده سې لیکلي او د دې فضایل به ورته بیان کی څنګه مالک خود شوي نه چې دې مدرسې ته وکړو دومره کلیو بنگلې ورته جوړي کې الله دې قبول کړي الله ورته ورکی خو بهرال هغه په دې طریقې سره د زکاتونو خیراتونو د واخلي او د بیا په دې هغه کې لګي ځکه چې البته موږ تملیک شرط نو تملیک شرط پوره کیږي نه بیا په دې طریقې سره پوره او د داسې خلکو مدرسې نه جوړيږي ټول یو دیوال ورانه بل جوړي غورانه بیا بل جوړي بیا بل ورانه بل جوړي دغه جگہ د آمدن ډېر بهتري نظریه هغه دا او دې لپاره دا کو دې لپاره دا کو دې لپاره دا کو مونږ چې کومه یعنی د دین سره تړلي خلک چې کوم ګناهونو لارې کولاو دا موږ په پښتو کې مشهور متل دی وشپې او بوت دي نو هغه موږ لارې جوړو دومره اسانه سره چې هغه موږ بار الله دې موږ معاف کړي نو الله تعالی دا جوازونو باندې شدید ترین غصه اظهار کوي او بزوګان او خنزیران ته جوړ کړل کزه تاسو وړاندې یو ګناه کوم نو تاسو دا تقریبا 35-40 کسان چې ناسي د ټولو ګناو زما کم از کم زما په سر باندې راغله دغه دا دلیل جوړ شو پلانې سیب داسې کې موږ قرآن کو درو څنګه درو نه شي ویلې کنه نو دا غلطه خبره ده اعتماد بنه کوي اعتماد به الله او د الله پر رسول باندې کوي دلیل به الله او د الله رسول ان شاء الله نه گمراه کیږي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم واضح بیان کړی دی ډیر اسانه سره چې ترکت فیکم امرین ما پتا شو کې دوشونه پر خو دي کتاب الله د الله تعالی کتاب او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چا چې اونې ولدا لن تضلوا چرې به گمراه نشئ چرې به گمراه نشي چې دوه شي نه ونیسي نو تاسو چې هر چا باندې اومي باندې خیر دی خود ځان الترسوي دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وکنه قیل او قال ویلی خبره هونه اره تورا کړه خو دلیل نه وي هر چا بنا خو په تحقیق ول پکاره چا ویلی دا څه لپاره ویلی دا مقصد یې څه بهر حال الله دې موږ تاسو معاف کړي الله تعالی دې موږ دا ګناهونه نو دا دغه ګناوا او هغه د حرامونه ځان ته حالات تیر هفته کې د دې تفصیل بیان شوی چې الله تعالی ښکار منې کړو نو دې ښکار د هفته پورې نه کو بلکې هفته پورې به کونډې واچولې او بیا به اتوار پورې راوېسته یا به کندې جوړې کې نو اتوار به دې راو به بس بیا وایي چې دا تاسو ولې کوي او موږ په هفته پورې نه کوو په اتوار پورې کوو